يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بان درود شريف لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبعزت مند مشرانو کشرانو ډیر یو مبارک مجلس دی، نورانی دی، روحانی مجلس دی، د ختم قرآن شریف تعلق دی او د ختم بخاری شریف سره هم تعلق دی او د مجلس کی بیا خاص کر د دې علاقه معزز علماء کرام تشریف فرما دی، حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ شاہ صاحب او داشن مولانا محمد صاحب، مولانا فضل اللہ صاحب، نور گن علماء کرام د علماء کرام او پناست باندې هم الله پاک هغه مجلس نورانی او روحانی ګرځي. قدرمنو عزتمندو کلم چې یو دینی مجلس وي نو انسان هغه کې طلب توجه سره کینی، دغه طلب او د توجه په برکت باندې الله پاک د انسان زندگی بدلی، د انسان په زندگی کې انقلاب راځي او د اس پته نه لګي چې د کم انسان کم خبره الله پاک د هدایت ذریعہ ګرځي. د مصر یو ډېر لوی عالم دی، هغه یو کتاب لیکلی دی الحسرات، کې عجیب عجیب واقعات د علماء کرام او د محدثین را نقل کړي دي. یو واقعه پکې را نقل کړي ده چې قعنبي د یو شرابیو شراب اوسکل او د خپل کور مخې ته ولاړ دی، پوره نوم محمد بن مسلمه قعنبي دی. دغه وخت یو ډېر لوی محدث امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبه به ورته وی په اسناس ته او د دې شرابي طرف ته روان دی. د دې محدث عالم نه خلک مخکې رسته کی د قعنبي شرابي چانه تپوس کړو دا څوک دی؟ خلک ورته وی دا ډېر لوی محدث عالم دی، د رسول الله مبارک د احادیث درس ورکي، امام شعبه رحمت الله علیه نوم دی. چې کله د دې شرابي خواله د عصر ورسېد نو د قعنبي شرابي د دې محدث عالم د اسواګي اونیول، ورته وی حدثني حدیثا، ما ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث بیان کا. امام شعبه رحمت الله علیه چې ورته قتل چې د شراب سکلی دی او ټاله پټاله دی، ورته وی په دې ټیم کې د پیغمبر حدیث بیانول دا بے ادبی ده، په دې حالت کې زه ته د رسول الله احادیث نشم بیانولې. هغه چاړه رو کاغله ویا برته د رسول الله مبارک حدیث و او کنه وینه والله دا چاړه د نه هغه پوری وباسم. د محدث عالم سوچ وکړ چې شراب اسکلی دی نشه کړي ده، پځان نه پیږي دا سني چې دا سوي نه اون کی. په دغه اسناس ته ورته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رسول الله مبارک فرمای
کله چې د نه حیا لاړه بیا چې څه کې کوه په بدو باندې به تا ته د خپل ځان بد نه ښکاري. دی اووي د اسواګي واړو ترېنه روان شو. الله پاک دا یو حدیث د دې قعنبي شرابي د هدایت ذریعه ګرځي. دغه قعنبي شرابي چې کله کور کې کېناست نو په دې حدیث باندې سوچ شروع کو چې والله دی انسان خدا حدیث زما متعلق وي، زمانه حیا تللی ده. کما کې حیا وي ما به شراب نسکل، کما کې حیا وي ما به یو محدث عالم په لاره نه ودرو چې ما ته د رسول الله حدیث ووایي او که نه وی دا چاړه ده نه هغه پورې وباسم. والله زمانه حیا تللی ده. غسل یې وکړو، پاکې جامې واچولې، 2 رکعته صلات نفل، او بیا د هغې نه پس د الله په دربار کې سوال کې الله تر دې وخته پورې مې ته خفه کړی وې، خدایه د دې نه پس به چرتم تا نه خفه کوم. د زندګۍ د بدلېدو نیت یې وکړو او د رسول الله مبارک احادیث زده کول شروع کړو. حرم شریف ته لاړه، محدثینو ته کېناسته. تاسو ته پته شته دی چې دا قعنبي شرابي څوک شو؟ دا الله پاک د امام ابو داود رحمت الله علیه استاذ وګرځو، چا چې ابو داود شریف لیکلی دی. بهرحال دینی مجلس دی، په دې کې توجه سره کېنه، الله به دې زندگی بدلی. طلب سره کېنه. دکاندار له یو انسان لاړ شي ورته وایي ما ته په دې لوښي کې پی واچوه. هغه چې لوښي ته وکتل نه هغه سقا دی. وی بچی لوښي دې صفا که بیا راشه. نو دی ورته غصه شي چې تا له زه پیسې در کوم، سوال دنه نه کوم، واچوه پکې دا پی. نو دکاندار ورته وی زما تاوان نه دی، تاوان هم د ستا دی. دقه شان الله پاک د هر انسان دړو لوښي ته ګوري چې کم زړه کې طلبي تړپي هغه له الله ورکوي. خپل محبت، خپل معرفت او خپل دین طرف ته توجه. او چې کم انسان کې طلب نی، تړپ نی، زندگی تیر شي لیکن د دې انسان زندگی نه بدلیږي ځکه چې د کې خپل طلب نشته دی. د دې وجه نه رسول الله مبارک فرمای الدین النصیحه، دین دا د خیرخواهۍ نوم دی. مسلمان به د مسلمان خیرخوا وي، هر مسلمان. مشر به د کشر، کشر د مشر، پلار د بچی، بچی د پلار، رور د رور، گاونډي د گاونډي، خاوند د ښځې، ښځه د خاوند، عالم د امی، امی کس د عالم، امام د مقتدی، مقتدی د عالم، استاذ د شاگرد، شاگرد د استاذ، پیر د مرید، مرید د پیر. دا تمام انسانان دا به د یو بل خیر خواوي. رسول الله مبارک دا خبر 3 کرته کړې ده. الدین النصیحه، دین دا د خیر خواهۍ نوم دی. مسلمان به د مسلمان خیر خواوي. ته به چرته هم د مسلمان شر نه لټې، د مسلمان بدخوا کېږي به نه. یو کس دله راغې مشوره د نالي یاره دا بچی علم ته کېنومه، دا بچی علم ته کېنومه. نو ته به بیا کې دا نه راولې چې سار له به راته دیم عالم شي، پټکې پټکې به کېږي، دی به م راته مسلې کوي. او تی توجه بل خوا واړه چې ډاکټر یې که مړه، انجینیر یې که، پلانکي کو ډنګرې که، جیب به دې ډکي، کور به دې پوخ وي، ستا به ګاډي وي، موټر به دې وي. که ملا دی که عالم دی که دقه مسله به یو دی به نور به څوک تا د خیرخواهۍ مشوره ورنه کړه. مسلمان دا د مسلمان خیرخوا دی. یو تبلیغي ملګری در پسې راځي چېره دا بچی دی دا مونځ نه کوي، بچی سره خبره کوي، بچی ته مونځ نه کوي. تبلیغي ملګری چې ستا د کور په دروازه کې ودرېږي، ستا دروازه وخي، په دې مه خفه کېږه، دا ستا خیرخوا دی. دا تبلیغي ملګری په تا محنت کوي، 4 میاشتې له دې وباسي، ستا مونځ ټول غلط دی، تا له صورتونه نه درځي، ته د مونځ د فرض نه نه خبر، د واجب نه نه خبر، د سنتو نه نه خبر، او تا باندې محنت کوي چې دلته عالم تم نه کینې، تبلیغ کم نه ځې، نو ستا به دا زندگی څنګه سمیږي؟ ته به د قبر دپاره تیاری څنګه کې، خپل آخرت به څنګه خشته کې؟ دا تبلیغي ستا خیرخوا دی، دا بد مه ګڼه. د ده متعلق دا خبرې مه کوه
چې دا مړ اوزګار دي او تبلیغ د اوزګارو کار دی نه جی نه مونږ سره اعتکاف کې ملګری ناستو نو بیا مونږ د مونږ مذاکره کوله د مونږ مذاکره چې کله کوله نو د یو باباجي لمبر راغې د شپېتو کالو دا زه تاسو ته حقیقت وایم چې کله د هغه لمبر راغې سورې فاتحه وي سورې اخلاص او به التحیات خو اغره بوله خو زه ووته دی او اللهم انا کې بالکل خاموش پاتې شو ما ته باباجي اللهم انا وی مولوي صاحب مالا اللهم انا نه راځي مې چې نه درځي نو سکه وی خاموش ولاړې ما او زموږ د شریعت مسلې ته مې چرته د عالم نه تپوس وینه مې وکړ حالانکه د شریعت مسله ده چې اللهم انا ویل افضل لی یو دعا د دعاګانو نویل دا پتا باندې واجب دي یو دوا به خامخه اللهم انا نه درځي اللهم ربنا ويا رب اغفر لي رب اغفر لي ويا واجب اداش کونه اللهم انا و نبل دواوي په ذمہ دی واجب پاتې شو سد سهوا بکې کو سد سهوا دی وکړه منځ دیو شو کو سد سهوا دی نه کړیا منځ دیو نشو مې 50 کال تا مثلا 45 کال تا اتر منځ کړی دی الله یو نه دی قبول کړي دا اوله نه تبلیغ کیږي نه عالم تکینی زمو عزت مندو دا مونږ تاسو به یو بل خیر خواو هر ملګری به غلار تراکاګو چې باغې باندې د دنیا مخشته کی اخرت صحابه سمره خیر خوا حضرت جریر رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ولېګا وی مال یو اسوال هغه ول اسواغشت اپیو ګرځیدا اصدر قیمتي ودا د پسو واغشت ودا می 500 دراهم ودا چانه دی واغشت ودا کس مال لګراوله هغه حاضر چې حاضر کا ورته وی است قیمتي دي دومره په کم قیمت ته ولې خرڅه ما ته په گاډو پیګو ما ته په موټر سایکل باندې پیګو صحابه کرام خو اس په پیجنده خو اوخ به پیجنده ځکه چې دغه روزګار د دې تجارت به کو خرید او فروخت به کو اته زه مجبور یم هغه ورته ته مجبور خو است قیمتي دي ډېر وی ته 300 دراهم راکا وینه دا غینم قیمتي دي وی 500 راکا وی نورم بالا دی وی 600 راکا وی نورم قیمتي دي په 800 دراهم باندې ورته صحابي ودرید 800 دراهم ولا ورکړه او هغه مالک رخصت کړ دا غلام ورته وی چې حضرت عجیب کار دی کو هغه تعالی 300 دراهم درکې او تو ورته 800 دراهم ورکې دا صحابي ورته وی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاه وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ما د رسول الله مبارک سره پدری خبرو باندې بیعت کړل د موز اهتمام وکوم د زکات اهتمام وکوم او هر مسلمان سره بخو کوما د مسلمان به خیر خوا جوړېږم بدخوا به نه جوړېږم دی مجبور دی زه مجبور نه ما زه د مسلمان د مجبورین غلطه فائدہ چرتم نه علم دا صحابه کرام الدين النصيحه دین دا د خیر خواهین دی مسلمان به د مسلمان خیر خواوي صحابه کرام په خیر خواهی کې دي حتی را رسیدلی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله مبارک نصیب د عبد الله ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ په خپل منځ کې خفقان راغی عبد الله ابن جعفر دا د حضرت جعفر سے بچی دی او حضرت جعفر د حضرت علی سے برور دی حضرت حسین او عبد الله ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ دا په خپل منځ کې د تر ځامن خفقان راغی چې کله خفقان راغی یو رسته رشو دیم ورسته رشو پدری مورز باندې عبد الله ابن جعفر ورته خط ولیک وی حسین رضی الله تعالی عنہ نن درې مورز دا زمو استاد خفقان تعالی الله په ډیر فضایل او مناقب درکړي دي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته وی ته هغه انسان چې ستا په شونډو رسول الله مبارک شونډ کې خو دي ته هغه انسان چې رسول الله مبارک به ته په وګو ګرځولې ته هغه انسان چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې دا د جنت د ځوانانو سردار دی نو تعالی الله پاک مناقب فضایل درکړي دي د اجر او د ثواب یو مقزم در کوم یا خفقان راغلی وي راشه مانه معافي غواړه الله پاک په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب کې خو دې او کته ما په نه تیارېږي نو بیا بزد اعظم زبدنه معافي غواړم امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی دی رسول الله مبارک فرمای
د دریو خبرو ته ذمہوار شه نو د جنت تی زه ذمہوار کېږم. لمبرک رسول الله مبارک فرمای چې چا اخلاق خشته شي د دې انسان د پاره زه د جنت ذمہوار یم. الله پاک زمونږ استاد اخلاق خشته د دې کراچۍ یو عالم دی حنیف عبدالمجید نوم دی، هغه په اخلاق باندې یو عجیبه مثال ورکړی دی. یو زنانۍ هغه راواده شي یو درې څلور هفتې تېرې شي نو دا په کور کې پخلی کوي. نو چې کله کور کې پخلی کو نو پای کې ته مالګه سیوا شو یا مرچکې سیوا شي. نو چې کله هغه سالن تیار شو په دسترخوان باندې خلک کېناستل او دوی دا نوړې اوچته کړه نو خو یا مالګه سیواو یا مرچکې سیواو. نو دا خواښې ورته وایي چې تاله د پخلی چل نه درځي ته به ماله بله سترو کې. وی د دې دوه جواب دي، یو د اخلاقو جواب دی یو د بد اخلاقۍ. د بد اخلاقۍ جواب دا دی چې نن مې دا پخلی کړی دی او ته نره شبې په ما باندې وکړه، دې سره جنگ جوړېږي، فساد جوړېږي، ماحول خرابي. او یو د اخلاقو جواب دی. د اخلاقو جواب دا دی چې اما جان زه دې کور ته راغلی ما هر کار تا نه زده کړی دی، انشاءالله دا پخلی به م تا نه زده کوم. دا د اخلاقو جواب دی. دې سره جنگ ختم، جګړه ختم شو، ماحول ورسره برابرېږي. رسول الله مبارک فرمایي چې اخلاق دې خشته شو د جنت دې زه ذمہوار. رسول الله مبارک دویمه خبره کوي وی چې د کوم انسان دروغ وینا پرېږدي په ګپ کې هم دې دروغ وینا نه کوي وی د جنت دې زه ذمہوار. امام ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې واقعه را نقل کړې ده. رسول الله مبارک سارا کې روان دي، آواز شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخوا دې خو کتل څوک یې ونه لید. وی یا رسول الله بیا اخوا دې خو کتل څوک په نظر رانغی. وی یا رسول الله په دریم ځل رسول الله مبارک چې وکتل یو ځنګلي اوسۍ ده یو صحابي ښکار کړی ده او هغه صحابي ستړی دی د اونې د لاندې آرام کوي. رسول الله مبارک هغه اوسۍ له ورغی، هغه اوسۍ ورته الله ګویا کړه. هغه اوسۍ وایي وی ای د الله نبي ما پرانیزه زما واړه واړه بچي دي هغه مې نار نغور پرېښي دي هغوی له پی ورکوم او بیا راځم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل قرآن ویلی نو بیا دا اوسۍ ورته وایي وی الله پاک دې ماله د عشارو عذاب راکړي. رسول الله مبارک باقاعده کسان مقرر کړي چې هغوی به عشر راغونډو لسمه زکات. نو دوی ته باقاعده وعید اورولی چې په چا باندې ډېره کېږي او تاله څه ومنې او ته ترې لږ والې، په چا لږ کېږي او ستا ورسره زیاتیت دی او ته نه ډېر اخلې، دا ظلم دی. نو سخت وعید او عذاب وی الله دې ماله د دقه خلکو عذاب راکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه اوسۍ وسپړدله چې وسپړدله هغه روانه شوه، هغه بچول یې پې ورکړل او چې کله راله نبی علیه الصلاۃ والسلام یې تړي. دقه دوران کې د هغه صحابي سترګې کلوش فوراً ادرېد نبی علیه الصلاۃ والسلام سره الیک سلیک وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوسۍ ما تا ته د الله په نوم درکړه، ما تا ته هدیه کړه. رسول الله مبارک ورته فرمایل وی د زړه نه راکې وی چې د زړه نه مې درکړه. وی زما خوښه ده چې څه پې کوم وی چې قربان ستاسو خوښه ده چې څه پې کوئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه اوسۍ پرانیزه او خوشې کړه او چې کله روانه شوه آقای نامدارو فرمایل د دې اوسۍ دې صداقت دې له رهایي ورکړه، دې رښتې وویل چې زه به راځم. نو هغه رښتې سر ته ورسول. دا خو زناور دی او دومره تیز ځي دا کو خوششي و دا بچا راړول وی د دې صداقت دې ته رهایي ورکړه. رسول الله مبارک فرمایي په ګپ کې هم دروغ وینا پرېږده د جنت دې زه ذمہوار یم. او دا درېیمه خبرې له راتلم مقصودي خبرې له رسول الله مبارک فرمایي دو مسلمانان دي په خپل منځ کې جنگ جګړه رااله، یو به پکې په حق وي یو به پکې په ناحق وي. دا چې کوم په حق دی ناحق ته کېناسته ورته وایي یاره ما معاف کړی، ما د الله د رضا دپاره معاف کا. رسول الله مبارک فرمایي د دې انسان دپاره د جنت په منځ کې د محل ورکولو زه ذمہوار یم. نو حضرت حسین صاحب ته خط ولیږه وی راشه مال او معافي مانه غواړه، په دې کې ډېر لوی اجر دی او ثواب دی او که ته نه تیارېږې نو بلکل زه تیار ناست یم، زه بیا اجر او ثواب زه به معافۍ له درځم. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بیبي ته وایي پیزار مې راواله، صادر مې راواله. بیبي ترې نه تپوس کوي وی ولې؟ وی عبدالله ابن جعفر خط را لیږلی دی، داسې خط را لیږلی دی چې ما د اجر او د ثواب یو عظیمه موقع را کړې ده. هغه ته کېناسته او ورته وی یاره ما معاف کا، ما د الله د رضا دپاره معاف کړې. صحابه کرام دومره د یو بل خیر خواو. نو مسلمان
دا به د مسلمان خیرخواوي. زما عزتمندو دا مدارس چې روتې دي که هغه د طالباتو دي د بناتو که هغه د بنینو دي دا خلک زمونږ خیرخوا دي. څنګه خیرخوا دي؟ خالی سینې یې راوړی. جانزاده مولي صاحب له چې راتلي خالی سینې یې راوړی وې، نه قرآن زده و نه حدیث زده و نه د دین نه څه خبر وې. لیکن نن چې کور ته ځي نو الحمدلله ډکې سینې وړي، په قرآن ډکې دي، په احادیثو باندې ډکې دي. زه د دین نه خبر کړم، ما ته د آخرت ګټه وښوله، ما ته د دنیا. دا زمون خیرخوا دي. موږ به په هر موړ باندې په هر قدم باندې دوی سره ولاړ یو. موږ به د دوی وسایل پوره کوو، د دوی ضرورتونه پوره کوو او دوی به زمونږ د بچو تربیت کوي. انشاءالله دې تمام عزم کړی دی او تاسو ټول ملګري ورته نیت او اراده وکړئ. الله یې د عمل توفیق را نصیب وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.